وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. کم څه چې د خپل ځان دپاره خوښې هغه د نورو خلکو دپاره هم خوښ کړه، نو ته به علي مسلمان جوړ شي. کوم حالت هغه ستا د خپل ځان دپاره خوښ دی، دا حالت د بل دپاره هم خوښ دی. ستا ځان موړ خوښ دی نو بل هم موړوالی خوښ دی. ستا خپل ځان په جامه باندې فټ خوښ دی نو بل هم په جامه باندې فټ خوښ کړه. ستا عزت خوښ دی نو بل هم عزت ورکړه. او ته د بل نه ذلت نه قبلې نو بل هم مه ذلیله کوه. او خپل ځان دی په حلال مال باندې مالدار خوښ دی نو د بل دپاره هم دا سوچ وکړه. دا نه ده چې دا هر څه زما خوښ دي او که بل ته میلاویږي نو په هغې مې زړه خفه دی چې دا بل ولې داسې شو. زما 2 جرې به پټي 15 منه وکړو نو د بل یې دا 40 ولې کړي. ما سره ګاډی نشته نو دا د بل سره ولې دی. زما کور کچه دی د بل دا پوخ ولې دی. معاشره کې د عزت ولې دی. دا خبرې د اسلام خلاف دی. ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم څه چې ځان له خوښې هغه بل له خوښ که نو ته به مسلمان شي.